کې د تحریک انصاف حکومت دی په صوبه کې او په هغې کې به ویل کېدل داسې چې ګنې د انصاف حکومت دی نو انصاف په یو هر ځای کې به میرټ وي داسې شکایات رامخته شوي ول په مختلفو ځایونو کې کرپشن کېږي دغه خبره چې کوم دی نو دا بیا د خان صاحب غوږونو ته ورسېد بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو یو کمیټي جوړه کړې شوه دغه کمیټي چې کوم ده دا به دا اختیار لري چې دا د وزیر حوالې سره هم رپورټ ورکړي جنید اکبر چې کوم دی نو دا به په دې کمیټۍ کې شامل دی قاضي انور صاحب وایي چې زه په خپله شامل یم او سابقه گورنر شاه فرمان هغه په دې کې شامل دی جنید اکبر دا یو خبره وکړله چې زه خو د خپل نوم د اچولې کېدو نه هم نوم خبر او بیا د ویستو نه هم نه یم خبر ډاکټر امجد په هغه باندې هغوی الزام لګولی دی چې ګنې هغوی په ټي ایم ای کې خپل کسان پرتې کړي فصلي حکیم دی هغه وراره چې کوم دی نو هغه د سوات یونیورسټۍ یو ګاډی چې دی نو هغه استعمالوي سرکاري ډیزل چې کوم دی نو هغه خرچه کېږي عمران خان چې دی کله په جیل کې دی هغې نه هم ډېر خلک فایدې اخلي چې څوک ورسره میلاو شي نو چې هغه بهر راوځي نو هغه بالها څیزونه داسې دي چې هغه په خان صاحب پسې منسوب کړي او هغه بیا ووایي چې یاره خان صاحب خو ماته په دې موقع دا ویلي دي او دا یې ویلي دي دا یې ویلي دي جی ګرانو کتونکو د لر او بر کې تاسو ته وایو هرکلی نن به موږ خبره کوو په لر او بر کې د خیبر پښتونخوا د گورننس حوالې سره د حکومت د گورننس حوالې سره دا خو یقیني خبره ده چې په خیبر پښتونخوا د گورننس متعلق مختلف ځایونو کې داسې خبرې راغلي وې چې ګنې چونکې د تحریک انصاف حکومت دی په صوبه کې او په هغې کې به ویل کېدل داسې چې ګنې د انصاف حکومت دی نو انصاف په یو هر ځای کې به میرټ وي دغه ټولې خبرې چې کوم دی نو دا به تاسو اورېدلې به وي خو بیا هم داسې وشوله چې په خیبر پښتونخوا کې په مختلفو محکمو کې که هغه د منسټر د لیول خبره وي او که هغه د سیکرټري د لیول خبره وي او که بیا لاندې سطح باندې ایون دا که د چیرمین چې کوم په بلدیاتي نظام کې د هغې چیرمینان جوړ شوي دي نو په هغې حوالې سره هم داسې شکایات رامخته شوي ول چې ګنې په مختلفو ځایونو کې دغه کې یا اقربا پروري کېږي او په مختلفو ځایونو کې کرپشن کېږي په دغې حواله باندې چونکې دغه خبره چې کوم دی نو دا بیا د خان صاحب غوږونو ته ورسېده د خان صاحب نه مطلب زما د پی ټي آی چیرمین عمران خان دی چې دا مهال په جیل کې دی نو چې کله د هغې غوږونو ته دغه خبره ورسېده نو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو یو کمیټي جوړه کړې شوه اوس دغه کمیټي چې کومه ده نو دغه کمیټۍ حوالې سره خو لومبۍ اطلاعات دا رالل بلکې د قاضي انور خپل چې کوم آډیو میسج دی هغه سرکولیټ کېږي زموږ سره هم شته په هغې کې قاضي انور صاحب دا وایي چې د خان صاحب سره د ملاقات حواله هم ورکوي چې زما ورسره ملاقات وشو بیا د هغې نه بعد هغه وایي چې یاره یو کمیټي جوړه کړې شوې ده چې اوورسي کوي یا ګوري د خیبر پښتونخوا د حکومت گورننس یا پرفارمنس هغه ګوري یا پرس که په ان ادر ورډز په چا باندې کوم شکایات دي نو دغه کمیټي چې کوم ده دا به دا اختیار لري چې دا د وزیر حوالې سره هم رپورټ ورکړي چې ګنې د دې وزیر په محکمه کې یا په وزارت کې کرپشن کېږي یا مس اپروپریشن چې ورته وایي یا مطلب اقربا پروري کېږي یا نور داسې کوم خامۍ دي نو د هغې متعلق به دغه کمیټي چې کوم دی دا به رپورټ پیش کوي په دغه کمیټۍ کې وړومبی د قاضي انور مطابق قاضي انور صاحب چې دی مشر وکیل دی د پی ټي آی رکن هم دی او د پی ټي آی چې کوم کمیټي ده د هغې ممبر هم دی نو په دې کې قاضي انور صاحب چې کوم په خپله باندې خبره کوي نو هغه وایي چې په دې کمیټۍ کې د ملکنډ هغې په خپله دا وایي چې د ملکنډ ډویژن نه ایم این ای چې کوم دی خو دا د ملکنډ ډسټرکټ یا د ملکنډ حلقې ایم این ای دی جنید اکبر صاحب دی وایي چې دا جنید اکبر چې کوم دی نو دا به په دې کمیټۍ کې شامل دی قاضي انور صاحب وایي چې زه په خپله شامل یم او سابقه گورنر شاه فرمان هغه په دې کې شامل دی بیا وروستو چې کله خبر راغی نو د خبر مطابق چې کوم دی نو بیرسټر سیف کوم چې مشیر اطلاعات خیبر پښتونخوا دی نو هغه وایي چې په همدغه خبر هغه هم کوي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت د گورننس چې کوم دی د هغې متعلق کمیټي جوړه کړې شوې ده خو په هغې کې د جنید اکبر نوم نشته د هغې کې دی وایي چې په دغه کمیټۍ کې سابق گورنر شاه فرمان دی معاون خصوصي مصدق عباسي دی او قاضي انور شامل دی په دغه کمیټۍ کې د دغې کمیټۍ نه بیا د جنید اکبر نوم چې کوم دی نو هغه ویستلی شوی و البته د جنید اکبر یو بل داسې یو کمیټي وایي یا بلکې فوکل پرسن چې کوم دی نو هغه مقرر کړی شوی و د مرکز یعنی په ایمنیس چې کوم د پی ټي آی د هغې او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی اراکینو منځ کې د لایزان دپاره بهرحال چې کله بیا زمونږ د جنید اکبر سره په دې حواله باندې خبرې وشوې نو جنید اکبر دا یو خبره وکړله چې
زه خو د خپل نوم د اچولې کېدو نه هم نوم خبر او بیا د ویستو نه هم نه یم خبر. خو دغه قاضي انور صاحب میسج دی هغه ما ته هم خلک رالیږي او زه اورم. خو هغوی دا وویل چې په دې هم نه یم خبر چې زما نوم یې پکې اچولی ولې و او ویستی ولې دی. البته دا یو خبره د جنید اکبر متعلق چې کوم دی نو هغه مونږ د څو کسانو نه واورېده چې خان صاحب ته تر ټولو زیات اعتماد یا اعتبار یا باور چې دی نو هغه په جنید اکبر باندې دی. نو یو خبره خو دغه شوه چې د الزامونو لګولو که هغه پی ټي آی منسټرز دي لکه څنګه به زه تاسو له یو بله حواله درکمه چې په سوات کې یو سابقه د پی ټي آی ایم پی ای چې کوم و اکرام الله ګران د هغوی نوم دی او نه اکرام الله ګران نه بخښنه غواړم عزیز الله ګران. نو هغوی په خپل یو بل ایم پی ای یا چې کوم اوس منسټر دی ډاکټر امجد په هغه باندې هغوی الزام لګولی دی چې ګنې هغوی په ټي ایم ای کې خپل کسان برتي کړي دي او څه د 62 کسانو دا لګوي چې الزام لګوي چې دا دوی برتي کړي دي او د ټي ایم ای فنډ چې کوم دی نو په هغې کې امبیزلمنټ شوی دی یا کرپشن شوی دی یا بیا بله خبره دا کوي چې ګنې سرکاري ډیزل چې کوم دی نو هغه خرچه کېږي. بیا کو تاسو د سوات یونیورسټۍ د ګاډو هغه خبره تاسو کتلې وي نو په هغې کې دا ویل کېدل چې د موجوده چې کوم منسټر دی صوبایي چې کوم د سوات نه هغه منتخب شوی دی نو د هغه متعلق دا ویل کېدل چې ګنې د هغه وراره چې کوم دی نو هغه د سوات یونیورسټۍ یو ګاډی چې دی نو هغه هغه استعمالوي. بیا هم دغه شانتې د سوات یونیورسټۍ د فنډ نه دغې ګاډو ته یو پکې د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ چې کوم دی منسټر چې دی وزارت د هغې مینا خان افریدي د هغه حوالې سره ویل کېدل چې یو ګاډی د هغه په استعمال کې دی خو دغې ته فیول چې کوم دی نو هغه د یونیورسټي اف سوات نه چې کوم دی نو دغې ته فیول ځي. نو دغسې الزامونه یا دغه شان دغه سوات والا منسټر چې کوم ما یادو نو هغه فضلي حکیم دی د هغه د ورارو سره وایي چې یو ګاډی دی عدنان تی زما خیال دی نوم دی نو وایي چې یو ګاډی د هغه سره دی. نو دغه شانتې دا الزامونه چې کوم دی نو دا وخت په وخت باندې راپورته کېږي آلدو چې ډاکټر امجد او د هغه یو بل وراره کېږي په رشته کې هغه چونکې د تحصیل بریکوټ چې دی د هغې چیرمین هم دی څنګه چې په بلدیاتي نظام کې به تاسو د چیرمین نه خبر یې نو هغه وایي چې اوس مونږ دواړه چې کوم دی نو د عزیز الله ګران خلاف چې کوم دی نو مونږ د حقیقي عزت دغه کوو رټ دایر کوو په کورټ کې عدالت ته پسې ځو چې دی به دغه خپل الزام چې کوم دی نو دا به ثابتوي. خو بهرحال الزامونه چې کوم دی نو هغه وخت په وخت باندې لګي. د دې سره به یو بل خبر مونږ تاسو له دا درکو چې په داسې یو خبر هم مونږ ته میلاو شوی دی چې ګنې د خیبر پښتونخوا د کابینې یو وزیر چې کوم دی شکیل خان کوم چې د ملکن نه ایم پی ای هم دی نو هغه د خان صاحب سره میلاو شوی دی او د خان صاحب سره د ملاقات نه بعد بیا چې کوم دی نو چونکې دغې کمیټې په وجود کې راغلی دا کوم چې به د خیبر پښتونخوا د ګورمنټ پرفارمنس چې کوم دی نو هغه به ورسي کوي یا به هغه ګوري په هغې باندې نظر ساتي. نو خلک بیا دا ګمان کوي چې ګنې یو خدا دا چې کېدی شي د شکیل خان او د کوم چې منسټر دی د خیبر پښتونخوا د هغه او د کپتان یا د خان صاحب په منځ کې هم په دې حواله باندې څه خبرې شوي وي. خو دغې حواله باندې ما په خپله باندې کوشش وکړو چې د شکیل صاحب د هغه نه ځان پویه کړم خو هغه په خپله باندې چونکې په جلسه کې و او بیزي و نو هغه صرف ما ته دغه لږه غونته خبره شروع کړه چې ګنې زما خو د خان صاحب دا خو به خان صاحب ته پته وي چې هغه ته چا مطلب شکایتونه کړي دي یا وټ ایور د هغه مطلب څه خو دغه لنډې شان خبرې زما د هغې سره وشوې. بهرحال د هغې ملاقات شوی دی د خان صاحب سره او د هغې نه بعد خلک وایي چې ګنې دغه کمیټې چې کوم دی دا جوړه کړې شوې ده. اوس خبره به راځي چې دغه کمیټې به څونه با اختیار وي. نو یو خبره خو دا ده چې دغې کمیټې په جوړښت کې چې کوم دا معامله وشوله لکه اول ویل کېدل دا چې د جنید اکبر ایمینز نوم پکې دی بیا د هغې نه د هغه نوم ویستل بیا داسې نو دا ټول هغه انټینشنز دي چې لکه هغه داسې نه ښکاري چې ګنې هغه د احتساب دپاره یو کمیټې جوړه کړې شوې وي او هغه احتساب وکړي او هغه یو خپل کار وکړي په ازادانه طریقه باندې. نو عموما په پی ټي آی کې داسې شوي هم دي چې کومه کمیټې ډېر ازادانه کار کړی دی کم کمیشن چې دی یا کم دیو چیف الیکشن کمیشنر جوړ کړی و د هغې دغه هم تاسو ته یاد دي چې ګنې بیا چې کله هغې خپل ریپورټ ورکړی دی نو هغه د ریپورټ سره سره هغه بیا سایډ لاین شوی هم دی ولې چې هغه ټایم کې خو کپتان په خپله په جیل کې نه و خو بیا هم دغه خلک سایډ لاین کړی شوي ول. نو دغه یو خبره ده چې اوس تر څو حده پورې به دغه کمیټې کامیابه شي
چې هغه د خیبر پښتونخوا د ګورنمنت د ګورننس ریپورټ چې کوم دی نو هغه آزادانه ورکړي. خو به هر حال دا یو خبر و مونږ وی چې تاسو سره شریک کړو. یو بله خبره دا ده چې چونکې د پی ټی آی بانی چیرمن چې کوم دی یو خوست چیرمن دی، یو بانی چیرمن عمران خان چې دی نو د هغه سره د جیل په نوم باندې هم پوره لکه هغه چې کله په جیل کې دی نو په هغې باندې هغې نه هم ډېر خلک فایدې اخلي چې څوک ورسره میلاو شي نو چې هغه بهر راوځي نو هغه به له هر څیزونه داسې دي چې هغه په خان صاحب پسې منسوب کړي او هغه بیا ووایي چې یاره خان صاحب خو ماته په دې موقع دا ویلي دي او دا یې ویلي دي دا یې ویلي دي. نو به هر حال بیا وروستو پته ولګي چې خان صاحب چې کوم دی نو هغه هغو ته یا دا نه ول ویلي یا بیا په خپله باندې لکه د شیر افضل مروت دغه به تاسو کتلي یاره د هغه سره بیا څه وشول دغه د پارټۍ بنیادي رکنیت یې هم ختم شو. خو هغه چې هم کله د خان صاحب سره میلاو شو نو ښکارېده به داسې یا به هغه پورټرې کوله داسې یا به هغه دغه داسې کوو چې ګنې زما خو د خان صاحب سره ډېر نږدې دغه دی او خان صاحب ماته وایي چې صرف په تا باندې اعتماد کوم. نو چې څوک هم د خان صاحب سره میلاویږي نو هغه بهر چې راوځي نو هغه ډېر باوري او هغه وایي چې بس ګنې خان صاحب صرف په ما باندې اعتماد کوي. د هغې د وجې نه د پارټۍ امورو ته د پارټۍ معاملاتو ته تر کافي حده پورې نقصان هم رسي. زموږ نننی اپیسوډ هم دومره